د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علما کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی، په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی دی، مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قباء او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودی دی. د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي یاره پروس کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی، او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي، یاره په دې ورځ زه پیدا شوی یم او په دې میاشت کې پیدا شوی یم، نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي. اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی، شریعت د عمل قائل دی. شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري، شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري. یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري، د ژوند نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نه، نو په تشو چغو په خوشحالو هېڅ فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علما کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو د ما مستقل بیانونه تاسو ته کړي دي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو درته نن ذکر کوم. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ و، ځکه شک نشته. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی دی، دې کې شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي غایبانه هم نه، او صحابه ته نقلم کوي تر ننه پورې چا په دې خبره انکار ونه کړ. واحسن منک لم تر قط عیني واجمل منک لم تلد النساء. اے د الله رسوله مخامخ ورته وایي، اجمل منه نه وایي، احسن منه نه وایي، احسن منک ستانه خشته انسان ما په دا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او ستانه ډولې شخصیت او انسان مور نه دی راوړی، یو ښځې نه دی راوړی. خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. وی د هر عیب نه پاک پیدا تا کې هیڅ عیب نشته. او د پیغمبر شان زمارونو هم دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن ښکلې پیدا کوي. ولې چې څوک دی اعتراض پرې ونه کړي چې ته څنګه خدای پیغمبر یې، تا له سترګه روغه نشي درکولی، تا له غوږ روغ نشي درکولی. ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند دی، ته به ګوډې، ته به شلې، ستا ژبه به کار نه کوي، غوږونه به دې کار نه کوي. نه، چې دې په سترګو، په لاسونو، په خپو، په ظاهري وجود مزېدار او خشتی چې خلک ومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی، ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی، واقعي د خدای پیغمبر دی په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي. نو وایي خلقت مبرئا من كل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نه ظاهري عیب شته او نه باطني. کانک قد خلقت کما تشاء، داسې پیدا لکه چې ځان دې څنګه خوښ و. د بنده ځان څنګه خوښي؟ هر سړی وایي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه خشته وي، هر سړی وایي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه خشته وي، هر سړی وایي چې زما مخ د ټولو مخونو نه خشته وي او زما په شان حسن د بل چا نه وي. نو داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ و، ځان چې دې څنګه خوښ و هغسې، یعنې ډېر خشته او ډېر مزېدار او ډېر اعلی او ستره او صفا رب العالمین پیدا کړی. نو حضور پاک په ظاهر او په باطن خشته او ښکلی او خدای ولا ډېر لوی کمالات ورکړي دي. داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته. ماشوم دی چې لا کمالات خدای ورکړي دي. ماشوم حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها کرے ماشوموالی تیر کړی او وایي چې زما یو بل بچی خپل رسول الله مبارک مې رضایي بچی نو ده به یوه سینې ته مې چې په کومه ورځ مې د سینې کم طرف ته اچولی نو هغه سینه به ده خوړه او که هغې کې به پی کله خلاص شو نو ما به د دویمې سینې ته وله خوله واړونه. نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصافدار و، وایي هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به هغې ته نه اچوله چې دا زما د دې بل ډول حق دی، کم چې ستا خپل بچی دا د هغه حق دی. نو ما به وبیا جړل چې پی به کله خلاص شو خو هغه دویمې سینې ته د خوله نه راړولې. بی بی حلیمه وایي ماشوم دی چې له انصاف پکې دی، لاره کوټې دی، ما کره پیس کې خو انصاف پکې الله اچولی دی. او لا ډېر پوچینی و، ډېر پوچینی. نبي علیه السلام په خپله دا واقع ذکر کوي. قات راکې قحط په مکه کې باران نه کېده، خلک لاړل بوتانو ته چغې ووالې ووالې څه ته جوړه نه شوه، بیت الله ته چغې ووالې 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 څه ته جوړه نه شوه، خدای ته جړاګانې وکړې د مشرکانو هېڅ ته جوړه نه شوه.
ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د دې یو شان شته دی به خدای ته وسیله کو دی به وسیله کو نو پیغمبر علیه السلام ماشوم یې راوسته وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل دا د ابو طالب شعر دی خشته او ښکلې ابيض معنا ښکلې داسې ښکلې دی چې دې مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی رسول الله مبارک یې راوسته بیت الله سره ودرو او عبدالمطلب سوی ابو طالب او د مکې مشرکان سوی وی دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ په محسوسېږي د کې څه کمالات شته الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخستانه سوال کوو خدای باران وکړي په مکه کې قات دی دا دې لاسونه نوخ کته کړی چې وریا دراله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی د ماشوم ما ګوره د ماشوموالي نه خدای پوهه ورکړې وه وی د ماشوم هم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې والې هر یو بیا خپل کور ته تښتېده دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي کې لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی بیت الله جوړېده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به ووایم پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و څادر یې نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دې اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله دا اوږه زخمي نه کړي دا سرمن دې زخمي نه شي عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساتل هغې خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کړ هغې خو چې یو دسماتې له بتلل د کوره به جامې ویستې هېڅ پروا نه وه په بربنډتوب د یو بل وجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دې اوس پړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کېده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي لږې کم کړه حضور پاک فرمایي وی ما چې سنګ لنګ اوس پړده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پریوتم سترګې کولو شو یوازې کړې ازاري ازاري ماله لنګ راکې حضور پاک بربنډ چاو نه لیده مکه کې یو ځل واده او واده له زما ملګري مونږ ډلې چیلې سرولې واده له د دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي دمې به یې راوستلې ګلاګان به یې راوستله به یې ګډول ډول سر نه و زما ټول ملګري او وی چې دو تماشې له تم را سره لاړ شه وی دا دوه واقعې پېښې دي دوه یو واقعه وي داسې پېښه شوه چې دی په مخه کړم چې زه چې زو زما ماشوم مې ډېره ښه ده وی لاړ لا تماشه نه وه شروع خلکو ځای نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل وي زه هم کېناستم وی ما له خدای خوب راوسوده شو تماشه راله شروع شوه ډمه وګډېدل ډوکړی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زودو شی خلاص شو دمې لاړې خلک لاړل وی هغه ملګري زوړه کولم چې زه چې ځو که نه پاسه وی چې راویښ شوم چې شی به کله شروع کېږي وی شی ختم هم شوته چې کله به شروع کېږي وی دله ماشوم هم چې خدای له دې نه ساتلی او یو ځل موږ چې لی سرولې ملګرو وی دی پلان کې دی کې تماشه د هغې له ځو وی مې چې نه ځم وی ملګرو په زور راښکم وی مې چې زه بلکل نه ځم دا ګناه ده ناروا ده حالانکې لاره کوټې دی خیر ملګري یو بل سره خوشطبیعتي کوي ګپ شپ لګوي وی ملګرو د لاس خپو نه ونیولم چې په زور دی وړو اوچتاو دی وړو دی په زور دی وړو خو موږ سره به ځې وی خدای زه دومره درون کړم لکه د غر عمره هغه ټول راګون شو د لاس خپو نه مې اوچتۍ وړقولې مې د ځای نه نه شي وی د پوه شوم چې زما وزن دې وخت د خود د غر عمره دی هغې وی چې دا خو د غر نه زیات دروند دی دا خو موږ دې نه شي وړلی داسې ښکلی پیغمبر داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی نه په ژوند کې چې ته دروغ ویلی دی دا ماشوم دی نه په ژوند کې چې ته چا سره دوکه کړې ده نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه وروستو لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسول د کونډو خدمت د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار او خلک ته خوشحاله او د مکې او لا ماشوم دی چې خدای ولا غټ عزت ورکړی دی غټ عزت څومره غټ عزت د شام په سفر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مال یوړو د تجارت لپاره دا هغې غلام بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله وی دا لک له خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې ویا څنګه وی دومره لوی شان دی چې کوم ځای به یو ځای کې موږ سملاستو کېناستو نو په موږ د نور سورې او د اونې سورې را باندې چې نور واوړېده نو په موږ نور شو چې په موږ نور شو وی اونه په خپله راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته او داسې پې ټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته سورې پې او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوخان همدغه سفر کې اوخان یې بوتلي چې راغې نو خلکو سوري نیولي وو د اونو سوري ته خلک ناست دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کښېني وی په انور یو ځای کې کېناسته او چې څنګه کېناسته وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته سوري پې وکړه او بیبي خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه د دې لږ شان درته ښیم د دې لږ شان لګوي نه نو دا کوټې ته وخته نو نبي علیه السلام ته یې کتل وګوره دې سور نور ته او دې غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نه شي او په هغه د پاسه وریځې سورې کړې دی او چې دې سینګ دي نو وریځ ورپسې تابېږي د وریځې سورې ورپسې روان ماشوم دی چې خدای پاک په خپله نګرانۍ کې تربیت کوي ماشوم دی په ماشوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو خو کمالات واړو څه انتها نشته د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي دا د مسلمان
زندگی د چې د پیغمبر مبارک نه ځان خبري جمدې قوم هغه چې هغه د خپل مشرانو د خپل مړو تاریخ یې نه کی او چې چا د خپل مشر تاریخ یې کا دا جمدې قوم نه دا مړ قوم نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت خولې دي او داغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړي دي او داغه د برکت نه خدای مونږ جنت ته رسي نو داسې مشر به څوک څنګه یې لیکن ډېر خلک دي چې هغوی ته پته نشته هغوی ته د حضور پاک پته نشته تاریخ تپوس ته وکړې کله نبي علیه السلام پیدا شوی ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پې خوشحالي کوي وایي دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېدې ده چې یا 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی دی یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه واغې کې یو سوال راغلی سوال پکې دا چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکې د هغه مختصر تاریخ ولیکې داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونه نو یو لیک لیکلی چې کشمیر کې پیدا شوی دی بل لیک لیکلی چې په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی مالداره کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی او د میټرک پورې تعلیم په مکه کې کړی دی میټرک لسمه پورې او بیا د اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی دا ستاسو خبره زموږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي په مدینه منوره کې ناست وم او د دې ابټاباد ازارې یو وکیل و بارټلا وکیل انا سره ناست وم وایي ما نه وکیل صاحب تپوس وکړو بچې د کوم ځای ما زه خو د چارسدې دلته څه کوې ما وایي دلته په دې جامعه اسلامیه کې سبق وایم د کوم سبق د دین سبق وایي ما ته وایي خلک سپومې ته وختل او ته زاړه یادې وایي ما ورته چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه تمام څه خو کوي که نه زه خو د دین کار کوم دین کې مصروف یم سپومې خطو ته نیم اوزګار نو تمام څه کوې بچي به دې هم څه کوې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم د حضور پاک نقشې زده کول دین زده کول دې خلکو ته بس ښکاري دا خلک په دې سوچ کې دی چې ګیندا مولیانو سې په زول لګیا دي د دین دا طالبان په زول لګیا دي قسم په خدای چې قبر کې به راته پته ولګي چې په زول څوک لګیا دي او د قیامت په میدان کې به راته پته ولګي دا ماشوم دا راکوټې بچې چې دا پچې ترخته اچولې د استاد کورونه وظیفې راغونډوي او صرف بوهایي او میزان صرف یادوي زما د خدای په ذات قسم خدای ته دونه خوښ دی چې رسول الله مبارک فرمایي فرشتې ورته په ځمکه وزرې اړقوي اچوي ورته دا پته به د قیامت پر ورځ لګي او قبر کې به لګي چې څوک په زول کار کوي څوک غلط کار کې روان دی څوک په صحیح کار کې روان دی موږ له دې خلکو موږ پورې خاندي یاره دا مولیان صاحبان دي وخت یې ضایع چې د سکول یې ویلې وې یونیورسټي ویلې وې نو بلا تنخواګانې به یې غشتې وخت یې ضایع کړ او زما په خدای قسم جومات کې ناست یم چې دا کم خلک دنیا پسې سار نماز خوتن پورې په منډه دي او دین ته توجه نشته قسم په خدای موږ له دې خلکو پورې خندا راځي موږ په زول نیکبخته وخت تېر کړ سار نه ماښام منډه او ټاک چې بله ورځ به اعلان وشي پلان کې مړ شو دا چې څه دې ګټلي دا بنوسو ته کړوسو ته پاتې شي دا به همدغسې دوه لاسه روان موږ له دې پورې خندا راځي وی ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل ته زاړه یادې مې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه او زه به د حضور پاک زاړه یادوم وی چې لږ سات تېر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته یې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی الله اکبر اکبر باچا خو دا اوس په مغلیه خاندان خو اوس تېر شوی تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کمبخته هغه پیغمبر چې ته بانک کې وایي اشهد ان محمد رسول الله هغه پیغمبر چې کلمه دی بغیر داغه د نوم نه نیمګړې ده ایمان دی بغیر داغه د نوم نه نیمګړې دی چې اشهد ان لا اله الا الله او سره دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله نی ویل نو ایمان دې نه راځي چې داغه نوم دی نه غشته په کلمه کې مسلمان دی نشي تا ته دغه پیغمبر تاریخ نه دی معلوم ته نه خبر زمانو بنیاد د خبره ده چې د رسول الله مبارک د تاریخ نه د سیرت نه ځان خبر کړي او ځان پوي کړي خو مقصد د سیرت څه دی د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد څه دی د رسول الله مبارک تابعداري ولکم فی رسول الله اسوه حسنه الله وی رسول الله مبارک مثال یو خشته نمونه درکړي خشته نمونه په دې سنس مضمونونه چې کله په کالج کې په یونیورسيټي کې سکول کې استاد خای کنه نو بیا ورته عملی تور باندې هغه شیخ خای هغه تیوري چې کوم شی وته او خای چې اکسیجن د سره جوړيږي اکسیجن به څنګه کاربن ډای اکساید ګیس ته کنورټ کیږي څنګه بدلېږي او د کاربن ډای اکساید ګیس نه اکسیجن څنګه جوړيږي دا وته لاول په کاپه کې کتاب کې وخی نو بیا هغه د ساينس حال ته بودی وراشه چې عملی تور دته وخی دا اکسیجن دی د پلان کې ګیس جوړ شو دا هغه ګیس دی دته جوړ شو نقشې وته بیا عملی تور خی نو دا الګ ذهن کې پریوزي نو موږ ته خدای په قران حکیم کې دین خولې دی دین راته په قران حکیم کې خولې دی پرې خې نه دی عملی نقشه هغه د پیغمبر مبارک شکل کې موږ ته خولې دی کته عملی تور قران لیدل غواړي عملی تور عائشه صدیقه فرمایي کان خلقه القران وی دا پیغمبر خو راته وخای چا وته وی خو قران دی بس د قران عملی نمونه
د دواړو جهان مبارک سردار دی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یو سړی چې دکاندار لاله شي وته داسې جامې لري جوړه کا ما ول سپینه ټوکړه یو داسې به جوړه نمونه وته مو خوله رښتیا وایا هغه نمونه جوړ کړه جامې جوړ کړې خو زما چې وته کومه طریقه خو له پاغه طریقه جوړ نه کړې ما چې کومه طریقه خو درې ونه پاغه طریقه جامې جوړ نه کړې اگر چې خو خواري په وکړه په دې لستون رااله دلته بوټي وکړل په دې لمن رااله بوټي وکړل په دې غریوان رااله بوټي وکړل په پنسو رااله بوټي وکړل رېخمې په لګول ډېر خواري په وکړه رښتیا وایا پیسې ولګول خواري وکړه زبدا کمیس غستول خوخ کم ای د خدای ظالما دا دې سکړي ما خو تاسو ته نمونه خو له واغه څه بده جوړ ما خو په سیب خرچ وکړه ما خو په غریوان د نقشونګار کړی دي ما خو په لمن درته نقشونګار کړی دي ما خو په لستونو د تاریخم بوټي جوړ کړی دي چې مولانا صاحب ته په کمیس کې خشتخ کول ښکاری د بهم کاکا جی دا کمیس هم ستا دا کور ته یو څو زنانه ته واچو دا کور ته یو څو بیبي ته دی واچو ما صدر کړو څه جوړ کړل نو چې کومه نمونه ما خو دلې د درځي ته هغه څه کمیس جوړ نه کی زبې خوښ کم چرېم نه او چې ته چا یو سړی په خبر ته دی ټوکړه ولا ورکی چې مال دا نمونه ټوکړه ولا په خبر نه او هغه نمونه وروړي رنگ بدلی یا بناوټ بدلی یا تا وته پاکستاني خو لګي غدله جاپاني سوچ راوړه رښتیا وایا قبول به کې نه د قرانګه کم شکل کم عقیده کم عمل کم اخلاق چې د رسول الله د نمونه او د نقشې پشانني د قیامت پر ورځ به خدای غنه قبلای کم عقیده به قبلای شابه چې کم د رسول الله د عقیده پشان عقیده کم عمل به قبلای چې کم د حضور پاک د عمل پشان عملی او کم نقشه او کم کردار به قبلای چې کم د دواړو جهانو د مبارک سردار کردار او نقشه پکې وي دوی نه قبلای ته نه قبلای خدای به قبول کی خدای نمونه د تعالی لګی دا عمل دا صحابه کړی دي د هغه سيزونه چې پاغه انسان مکلف دی چې خامخا بکې هغه خو کړی دي نه چې د پیغمبر د زړه کم ارمان او پاغه دی فورا عمل کړی دي عادي سيزونه د پیغمبر عادتي سيزونه د عادت سيزونه حضرت عبد الله بن عمر بخاری شریف کې حدیث راځي د مکې نه مدینه ته چې په کومه لار ته او واپس براته نو هغه به دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړي یو ځل قافله ادرولا ټول قافله ته ودرېږي قافله ودرېدا او د اوخ نه کوشو سامان دلار او ال تلال کې ناس واپس راغی په اوخ سور شو چاوته عبد الله بن عمر مونږ وکړه او 10 ماته مونږ وکړه مونږ کې مونږ وکړه ستړي دلته سملې نو ته خلاله هغه کې ناس واپس راغی خپل اوخ ته وخېږي دا دې سکول وی قسم په خدای د قسم حضور پاک ولې چې دغلت کې ناس د مشنو واپس اوخ ته ختمه د پیغمبر مبارک نقشه جوړولا د حضور پاک نقشه می جوړول او بیت الله ته نبی رسول الله وردن نشو 2 رکعات نفل پکې وکړ نو عبد الله بن عمر فورا ورغی نو خادم ته بلال ته بلال پیغمبر علیه السلام کم ځای منځ کو 100 رکعات کړي دي وی د مخامخ دوستونو په میانس کې قبله طرف ته چې بیت الله دروازې ته نه ودی دقل ته 2 رکعات نفل کړي دي نو عبد الله بن عمر لاړ د رسول الله مبارک په غزه و درې 2 رکعات نفل وکړ بل ځکه په بیت الله کې دنه کولی شي یو ځل حضور پاک او فرمایل یو دروازه په هغه به خزرات لی جمعه ته په دروازه به خزرات لی اوس هم دا دروازې نوم باب النساء دی په مسجد نبوي کې نو اگر چې هغه داسې دروازې نه وي دا اوس ټکمې جوړې دي خو یو لار وه جمعه ته ښځې به پرې راتلې نو حضور پاک یو ځل اسې ارمان وکړه یا ربي د زړه مې دا خواهش دی چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به ځکه دا د ښځو لار ده چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړه چې په دې به نه ځې دی نو ویلې چې په دې کم سړی لار ګناهګار دی دی نو ویلې چې په دې کم سړی لار نه مجرم دی نه اسې ارمان وکړه کې سودا راله یاره که په دې باندې سړي نه ځي نو ښه به با سړو هغه لاره پرېښوده او عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه لار قدم کې نه ښود بس زما د ښکلي پیغمبر وینا ده صحابو کې بیا دویمه خبره به نه وه فورا چې پیغمبر به کوم کار کوو هغسې به یې کار کوو چې د رسول الله مبارک به د زړه څه خوښه وه هغه به یې ځان له خوښول ولکم فی رسول الله اسوة حسنة حضرت انس رضی الله عنه وایي په ډوډۍ ناستو او په ترکارۍ کې په پلیټ کې کدو پروت و وی د حضور پاک کدو خوښ و ټنګری به یې راواغېسته خوړه به وی زه خو پې پوه شوم چې کدو یې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېشتې او د نبي اسلام مخې ته مې کېښودې د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو ټنګری کېښودله وی پوه شوم چې کدو یې خوښ دی حضرت انس وایي لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شو ځکه د حضور پاک خوښ دی حالانکې دا طبیعي څیزونه دي یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک څخه شریک خبره نه ده چې کدو خورئ یا کدو سره مینه کوئ دی نه دی ویلي خو کدو یې خوښ د کدو بوټی یې خوښ نو بس دی وي زما خوښ دی یو ځل مې بیان کو یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې ویل تاسو کالوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زموږ ثواب کېږي یو باباجي وي استاد ځان تربیات تر ښځو واله په یو الوا د ته خورئ ستا ثواب کېږي او چې زه خورم زما ثواب نه کېږي یو الوا د نو دا فرق پکې د کوم ځای نه راوته مې درته دلیل ویل مې ته چې د الوا خورئ ستا څه نیت دی ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده ویاو او مې یې په دې نیت خورئ چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یا د هضمې دپاره خورئ یا د خولې د خوند دپاره خورئ زه چې خورم زما څه نیت دی زه په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوان خوښه او شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم
او ته په دې نیت خوري چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظیمه براولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب الوا چې خورې بشیر جانه نیت پکې څه کې نیت به دا کې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه وه داسې ده که نه نو غونډه کاسه به خلاصې نیت دې دا وکړه چې دا زما د ښکلي پیغمبر مبارک خوښه وه خلاصه شو خبره شات خورې دا نیت دې وکړه چې قرآن وایي فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس قرآن وي په دې کې شفا ده نو د قرآن د شفا په نیت چې قرآن شفا ده استعمالوم نو ثواب دې مو شو الله به دله شفا مو ورکړي په دې نیت یې خورې دا شاته چې د رسول الله مبارک خوښو ځکه یې خورم نو ثواب دې وشو اګه په دې نیت یې خورې چې خپل مې تاریخ دې مرچکې مې خوړلې دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې غخوان لري شي یا یاره وجود مې کمزور دي شات به وخورم طاقتمند چې وجود کې طاقت مې پیدا شي نو بس یو ډش دې وخوړه یو خوراک دې وسټه ثواب دې ونشو صحابي کور جوړ کړو او روشندانې پرېښې رسول الله مبارک ته تاسو په داري سره پرېښې دي وې دا مې صاحب د رڼا او د هوا لپاره پرېښې دي اوهو کنيت دا کړو چې د بانک आवाज به پکې اورم رڼا خو اسم راځي هوا خو اسم لګي او کدا نیت وکړي چې بانک आवाज به پکې اورم نو دې سوري نه به ثواب درته ملاوي ده نیت کوا نقشه جوړه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه پس انګریزانو ورنټ وستو وې دې گرفتار کې پولیس ورپسې ګرځیدل چې نانوتوی سه مولانا قاسم رحمت الله علیه گرفتار هغه ویل که په سنتو به عمل وکړو قاسم تختم ځان روپوش کوم ځان پټو مخرور کېږم نو په سنتو به عمل وکم چاوته سین په سنتو عمل کې وی یو غار کې غار وګوره غار ولو کتلن کې غار کې غار شتا الته پټ لاړو درې شپې پکې تیرې کړې وروته وی مخرورتیا مې مشوا پولیس نم بچم او د رسول الله مبارک د غار سور د درې ورځو ارمان مې پوره ثواب نه مشو دا د پیغمبر نقشه نن سبا ټول خلک مې پریشان یو ته مو دماغ کې نو یو دوست لري نیکس لري زه د ډوډۍ په باندې بوتلم ما سره روټه خوري خیر څه کال نه زیات شو بلکې دوه کال شو غالبا نو زه بیا کور ته دن نکړم او دې راغی او کور والے د پردې نه پورې غاړو مته مولانا صاحب ډوډۍ درته اسې باندې کړه خو دې لمرا واستې چې زو دا کور والے ډیر زیات په پریشانې کړي دام تن خالی زم تن خاله د کورونو کرایان امراضي دلم دلم راضي مال امراضي او پرې د برکت نشته دې لزه پمیاش کې ځان له مستقل د دې خزه جامع دمادي دول وروړم د دې لوپټه په زار زروړم دا چې ځان له کم شاپینګ کی او ځان له سوالي دغه پیسې دور کوم د دې د دارو درملو پیسې پمادي د دې خزه د غم خاده ټوله خرچه پماده دا که موټر کې زی او تیل واچي ډرایور سره نو د پیسې ورکوم د دې خپل خرچه بالکل نشته اس خرچه نشته او بیا هم چې د تنخواه والم یا کرایه والم نو 100 روپۍ دی له جیب ورکوم دا ځان سره ساته عمره لم زبوزم حج لم زبوزم خرچه پټی نشته دا که د خپل ورونو سره خويندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زکوم 100 روپۍ بیا هم زدي ورکوم پاره کې دا خپای اکور والے پردې نه پورې غړل مې دا ټیک وی ویجیو بالکل ودا 100 زما کمی دا یو خندل بیا پر لزیات کا نو مې ته پیسې کې ویجی لګي مې کنه نو مې چې ستا کې مې لګي خو هغه درکې ستا چې څه لګي هغه ویدا ورکو وی سیب دا 100 راکی چې زما څومره خرچه کیږي امدنه علم او جمعیاش 13 نو د پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه دونه پیسې نه چې ماشومان سکول ته دي چې غیله ورکو خړې کرایانه خړې راځي خو بس په بل طرف زی تمرا واسطه صدوا سودیپا چې برکت پیدا شي بچی ټول نافرمانه لونه نافرمانه زامن نافرمانه بے ځای خرچي زامن کوي لونه بے ځای خرچي کوي تم دل راوسته چې صدام درود وظیفه چې پیسو کې برکت پیدا شي دا مو چې پیسې ډېرې پیسې ډېره ده ما چې داغي اندازې تو قتل نو چې کومه کمره کې ځکه نو له ما هغه کمره کې ټول تصویرونه مې ښه زما په خبر عمل کوي او مې لاول خدای تصویرونه راکوس کې پکې د چيلي او د ګټ سرم لګولیو مې دا امر ورته بارل تمات بل کوټه کې شتا د کوټې هم چک کوم بوتانم پکې خو دې مې دا خو سر نه ګناه لري او د پیغمبر په سنت او عمل وکړي خپل ژوندۍ کې د خپل خزي په ژوندۍ کې او د بچو په ژوندۍ کې د پیغمبر نقشه جوړې کې که تاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نشي راځي د ما په مخ لاندې په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشته نه راځي په دا بل کې د بوتان لګولي د رحمت فرشته نه راځي په کوم پاولو چې تبر چت خېږي په دې په پاولو کې بوتان او تصویرونه به ځان کړی رحمت فرشته نه راځي برکت نه شي تم لګي په خواهشاتو په سیمنټ ترلې بچی دې لګي ام لګي او چې پیسې لس راځي نو سل لګي برکت نه شي سنت مطابق ژوندۍ جوړه دا نری لباس ختم کا وته من نصیحت کو سمو د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خاده کې ملو چې مې مسله څنګه دی مولوی صاحب خدای تعالی خو کا جنجال نه اخلاص مې ولی بس بچیم ځان سره ماندله په خپل ماندله خدای مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسرای خدای مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسرای او پیسې ټولې بچت دي پر وړه خودم نه لګي د بجلی په بیل خودم نه لګي ټولې بچت څومره پیسې چې نن زما واستانه روانه ده په خواهشات روانه ده درې جوړې اشته لس نور علم ټول خواهشات سړی د خدای خواهش پوره کوي خدای د خاصړي خواهش پوره کوي شریعت رستو ده په مالګه په کټوي کې چې مالګه کمې نو خدای سره سکے وسو ته کې کنه کې ډب ورکه کنه ورکه او که خدای خاوند ته وای چې مال دا شیره وړو نه نو خدای ته خفغان کوي کنه کوي لیکن که په دې کور کې د خدای سنت خلاف فرض وکړه نو خاوند ته خفغان کړي دي نه
او که کوم سړی په وخت منزله پانه سي ده نو خدای ته خفګان کړي چې منزله نه دي نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو جون به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړ کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړ کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په خزو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړ کې مال به د بچت پروتي موږ د انګريزانو نقشو پسې باندې تړلو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کوم لباس موږ په مخ ستر ګورا دي هغه چاو بچیم ټول ورځ په نافرمانو پسې پمنډ دي په بيدینو پسې پمنډ دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو نه خبر نه ما چې د پیغمبر علی السلام د جامع کوم نقشه وا داغه د پیزار کوم نقشه وا داغه د بچو متعلق کوم نقشه وا داغه د بیبيانو متعلق په فکر او کوم نقشه وا والله کړه دین مسلمان خبر دی پتم نشتا ځکه پریشانی جوړه ده ځکه سړی خپه دی خزه خپه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومه پورې بدل بټک اعلانو کې پلان کې وفات شو پلان کې وخت جنازه ده هر څه نه لږ پاتې شو سنت تابعداري وکړي د پیغمبر د خلی مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس تلال چې فارس تلال حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دی ورسره نو سیبا الته لوړې خپلن وړای ته پزما کا پریوته د پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذی شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نو ولای د پزما کا پریوزی نو روچته کنه چې کما ایسه خور سره لګیدل داغه ته وګورځو باقي اخرى نو د فورا نه غنولای روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کما ایسه خور سره جنگیدل واغې ته وګورځول باقي خپل توا چولا نو مرګر ورته چې دا د سوکل په شرمونو دی شرمولو دلته خدای رواج دی چې نو لای پزما کا پریوزی نو خلک په خپل دی کور کې یا پلاسې بل طرف ته وګورځي نو تان ولای روچته کړه دومره ارستیو ک ډوډۍ لګا ترکاری خو بلا شي دا ډوډۍ خو ډیر شي دا ته موږ نه پاتې کیږي نو تا ډوډۍ اوچته کړن وړي او دونه هرسناک دي خلکو پستر کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې شرمولو حضرت حذیفه تسوي وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقى د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پریدم د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پریدم شل دلر ما پسې وخاندي او چې دما عمل د رسول الله مبارک سنت راشي علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ملمشو مولانا حسین احمد مدنی سوکو د زمانه لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماء د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمون شیخ او زمون استاد او دغه استاد وی داغه ملمشو او ډېر لوی بزرگ وږي ولی الله د زمانه چې داغه ملمشو ما نو چې د روټه وخراغ مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کوزل وټه راوغشت او ماته وباچولې اوهو خلیرانو به حضرت زدان په خپل لاسونه اندم وینا زبر توبه چم تبع لاسین دے ما بھی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے زمیل میم او پدی مال تکلیف ملاوی گی جتما توبہ چے ارا تسوی وہ ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما په میلمه سو زه خود پیغمبر په طریقه عمل کوم او د حضور پاک طریقه دا چې د میلمه اکرام بکې عزت بکې بستر به ورته چې ډوډۍ به ورته کې ترکاری به ورته کې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت چې دتا ته وایو بس دې کې ګټه او الله وی ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله چې تاسو د اخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله چې دا امید لري چې د ما د الله سره ملاقات وشي او د ما د اخرت خشي نو حضور پاک د خپل نمونه جوړه کی بس او نقشه کې حکمالات دي دا یو مثال درکړم د نقشه یو خدای د عیسایانو خاوند يهودي دي دواړه په جاده کې ډیوټي کوي په جاده کې د تیلو په یو کمپنۍ کې او د امریکای برتانیې په جاده کې د تیلو په کارخانه کې د خدای زما او د ما د خاوند نوکرانو چې بار بار وته مونږ وکتل جاده کې دا خلک عمره له حج دینو جاده باندې کوزي او چې عمره حج دي نو سلو احرامونه چولی سپین صدر یو د پرتوب په دې توکړي بل د کمیس او خدای په سر باندې دا کې رومال غونډه چولی دا وخته پر کلکې دا خدای احرام نشته او دا پر رومال په سر چولی دا وخته پر کلکې دا وخته ګډوډ نشي دا خدای خاوند ته یې سړیا د بازار ته چې اوسه ما په دلارو کوڅو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غونډه ده سپلیپ نشته کېړې په خو دې سره سرتور دي دوه سپین صدر چولی دي او د خدای داسې یو جدا غونډه نقشه ده تاسو مسله ده وی خاوند مې راته وی چې دا دلته یو خار دی مکه وته وای الته د مسلمانانو په کال کې یو ځل میله لګي نو دوی هغه میله راځي ته هوا او چې دې میله راځي نو دا هغه میله قانون د دې بدا جامه چي د انګريزانو د میلو سره شو وای ما د خپل يهودي خاوند ته وي زه خو عیسایانو ام يهودي مې چې دونه کې د مسلمانانو د میله وګور وی چې الته مسلمان کافر نه پریدي غیر مسلم الته غیر مسلم نه پریدي وای ما ته وی چې موږ به دې په شان جامې واچو او روان بشو کې پرې خودو وړي راخنه او کې پرې نه خودو نو موږ جیل کې خو نه چې واپس پرازو کړه سیل به وی د خاوند مې رضا کوي چې ډېر راخنه د لال بازار ته هغه صادرونه راول ځان
او ما لم هغه جامع او صادر برابر کړ. ما هم د عمره والو دا جی نقشه جوړ کړه او د ما د خاوندم د عمره او دا چې څوک عمره لدی معتمر او دا جی نقشه جوړ کړه او ټیکسي مونږ چې مونږ مکه ته وی اتفاق دا چې پلاره چیکینګ کړو مونږ باندې څوک پی نشو نه مکه ته ورسېدو. چې مکه ته ورسېدو ځان ته پوسم نشو کولای څوک را باندې شکیان نشي او مونږ چې داخله کم خادي مونږ باندې ورپسې دي چې کم خادي ته میله لګیل ته بزو وی داخله تل یو جمعه ته نه وتل مونږ ورپسې نه وته اوس هغه نقشه جوړ کړی چې جمعه ته څنګه خلک نه وتل مونږ نه وته دا خلک د جمعه په برنده تل بل برنده لاندې یو میدان دی ته کوشو مونږ ورپسې کوشو چې میدان ته کوشو او قتل نو د میدان په مینس کې یو کوټه د تور صادر په پاسه پروت دی غلاف بیت الله مبارک او دا خلک ټول لګیاري دی بیت الله نه تابع دی کوټه نه څوک جالي څوک دعاګانې کوي څوک چغې وای څوک ذکرونه کوي بوډام تاویږي ماشومم تاویږي مالدارم تاویږي غریبم تاویږي خدم تاویږي هر سړی تاویږي بیت الله نه دا خدوی ما دا خاون یو غاړي ته شو تماشا کو د دې خوسیل دی ته وی چلته بازارونه لګیدلی ابشارونه بای غرونه بای او بای چینه بای نهرونه بای دا خو هیڅ نشته دا خو میله نه ده دا خو سیل نه ده دا خو دوی سه عبادت ته غیله راغلی دا خدوی دا خاون مې یو غاړي ته غلی غوندي ودرېدو تماشا کو دې مسلمانانو دا خدوی دې کوټه دې بیت الله او دې غلاف په ما یو سره کو او دا سه اثر را باندې کو چې د پیدم چې په سکندونو کې زما د دنیا بدلېږي زما حالات دنه بدل طرف روان دي روان دي بل خوا او سوچ بل طرف ته فکر بل طرف ته او لمه دا وای چې دا کوټه کې څه کمالات شته او د دې مسلمانانو په دې دین کې څه کمال شته د دې مذهب هم رښتونه معلومیږي د دې پیغمبر هم رښتونه دي د دې قرآن هم رښتونه دي د بیت الله سره چې کوم نن دي تعلق لري دا ټیک دی ولا بدلېږي نو ما وی چې د او جړه رااله چې ګورم بس پستر کو پړ چې اثر راشي پستر کو اثر راځي پړ کې اثر بدل پستر کو اثر بدل جړه نه بیږي وخ روان دي نو ځلې خاوند ته مخ ورلو مدینه ته پوس کوم چې خاوند د مخ ودل دنیا بل خو لاړ بدل شو اسلام ته روانه ما ورګه دانم ته پوس کوم چې تاسو حال دي وې دونه مې په دماغ کې او په سټ کې او په سر کې سخت نشته چې مخ ورواړو یو شان میدان تر راکاږي دا څه نشم کولای چې ما تاسو واړو مخ هم نشم واړولې وې ډېر سات جاړم سلګي وام جاړم وې دې کې چې ډېر سات تیر شو نو داسې مخ یو طرف تاسو په زور راواړو چې مې راواړو خاوند ته مې قتل ازمانه جاري سلګي وې ام جاري ما خاوند ته سم محسوسه وې ما ته ته سم محسوسه مې زه خدا محسوسم چې دا بیت الله رښتونه دي زه خدا محسوسم چې دا خلک کم تاوی کې دا پرښتونه دي ته سم محسوسه وې خدای دغه زم محسوسم ما تم دا دین رښتونه دین ښکاري ما تم دا بیت الله سچ بیت الله ښکاري ما تم دا مذهب خپل ښکاري او زه خو بالکل ته وړې دي نشم چې بس ولاړ یو کته مې وته خدای وې زم چې بس ولاړ یو کته مې وته اسړیا دې سره سوق وې بس خدای خپکهګم ما زه مسلمانېګم زم مسلمانېګم یو سلیم د مټونه دلته راشه لکه دلته راشه یو تاسو نه کوم من یو پټه د تاویم پچاته بنوي وای سوي من دواړه کافران یو تماشې لراغلو خو بس مونږ دلته مسلمانېګو نو مونږ بسنګ ته مسلمانان کې ودا خاصانه خبره ده یو کلمه شهادت راته وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا غي په معنا او په مقصد یې پوي کړو بس دا به وي د معنا او د مقصد بس ټیک تا التم کلمه شهادت وي په مقصد ځان پیکو او په اقزه کې د بیت الله په غکتو مونږ له خدای ایمان راکړ برکت د چاو ایمان خدای بیت الله په کتو ملاو ټیک تا کشش خو بیت الله کې چې ځان تراخ کړ رحمتونه خو په بیت الله ورېدل چې دې طرف ته متوجه شو لیکن برکت دغه نقشې او د سپینه جامې دغه نقشې نه ولیدې او دا نقشې نه جوړه کړې نو د بیت الله له بنور رسیدلې نو چې صرف نقشه باندې الله دونه خوشاليږي نو چې بار نقشه او د نقشه دواړه د شریعت برابر کړي الله بیا سونه خوشاليږي موږ نن د انګريز په نقشه خوشاليږي خوراک د انګريز په طریقه کو په فخر کو او بل انګريز په طریقه کو په فخر کو سلام کلام او غم خادي د انګريز په طریقه کو واده ټول د انګريز په طریقه کو پیسې په ډیره لګي په فخر کو او د حضور پاک په نقشه داغه د صحابه په نقشه موږ شرمېږو حضرت موسی علیہ السلام د فرعون په ډله کې یو سړی هغه د حضرت موسی علیہ السلام پیخې کولې دا د مسلمان پیخې ګناه ده په الله خپکیږي هغه سړی به د موسی علیہ السلام پیخې کولې څنګه به کولې د موسی علیہ السلام په چنجامې به واچول داغه په شان کونټه به راوغښتا داغه په شان پټکې به په سر کړ او په لارو کوڅو کې خلکو سره به ګرځېدل د موسی علیہ السلام شکل به جوړ کړو خلک به خندول چې کله فرعون خدای هلاک دا فرعون لخر الله هلاك تبعك دغه سړی بچو حضرت موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه الله چې هغه کم حرامي ظالم د لاسه په اور کې ولاړم او زما پیخې به کول او خلک به خندول ادي پکې پریخو ادي فرعون نه هغه مخکې مردارول پکار ادي بچک ادي پریخو ادي ول الله پریخو الله وت موسی ستا نقشه جوړه کړې و نقشه ستا اگر چې په غلطه و ستا نقشه په خوخه نه و جوړ کړی په ملندو په ټوکې جوړ کړی و نقشه ستاوه نو مال حیا را چې ستا غوندې نقشه وسره جوړ کړی زول عذاب ورکم چې د پیغمبر نقشه دې جوړ کړه نو الله لبتانه حیا راځي بیا الله عذاب نه درکړي
نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد سره ولکم فی رسول الله اسوه حسنه د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کړه نبی علیہ السلام بروجه نیوا نو یو افتا کم بیش یو شان بروجه وسو می وسال وته نن به پېشمنی وکړو بیګاله به نه ماتوله د شپې به خوراک نه کو دروازه به خوراک نه کو یو شان ریګول پر لپسې به یو افتا کم بیش روجه وا صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسول مونږ سو می وسال نه کو نه تاسو نه سره دا چې پیغمبر علیہ السلام ته مکه تاسو مال خدای روحانی تور ډوډۍ مرا کوي وبم را کوي زه برداشت کولې شم تاسو برداشت نشئ کولای تاسو ما خام ماته زه خو ما خام نه ماتم زه خو د شپې خوراک نه کوم زه خو پېشمنی دوه میل ودل نه کوم زه خو یو شان نسم خو تاسو باندې کې تاسو روزه به تر ما خامه پوری لیکن صحابه دا خیال وکړه چې دا مونږ پیغمبر باندې کوي نو دا مونږ په دې وجه باندې کوي چې په مونږ خپکیږي چې دا نه جوړ نشي شفقت وته وي شفقت دې په مونږ مهرباني ده راشه نیسو یې نو یو ورځ روزه ونی ولا د شپې پکې ماته نکړه پس بیا روزه ونی ولا د شپې ماته نکړه دې کې بیا میاش راخ کارا شو د اختر نو حضور پاک ورته وی ارمان کدا میاش نه وختلې دا روزه مې در باندې نورم زیاتوله زور نه ولا ورکوله یعنی روزه سونه ګران کار دی او بیا چې ما خامې ماته نه کړه ما زیګر نه د خلکو په لکه کرخه جوړیږي چې خدایا کله به باغ مې پکاوړې خورم او بشیر جان خو د ما زیګر نه د ماسپخین نه ځان ته د ګولې د شربت جام ډک کړي ما ته پته ما سره شپې راغلي دي موږ ځکه شپې کړې دي ما زیګر نه غوبل جوړ کړي شربت پکاوړې کباب شابه راوړې د ما زیګر نه غوبل جوړ کړي او جام هم نه سم مضبوطه کټوي به وته ډکه کړي دا به وته کړي کني بیا دا جلالی سړی په سړی وردانګي بیا ټوپ په سړی د پاسه دا یعنی خلاصه د خبره ده چې مازیګر نه ماسپخین نه مونږ په دې سوچ کې چې کله به ماتو لیکن صحابه د پیغمبر داسې نقشه خو چې تیپ درې سلور ابته پر لپسې نه سي منګې نه سو دا ځکه الله پاک صحابه کرام کمال ته رسول کمال تا زمارونو بنیادی خبره ده چې د رسول الله مبارک د سیرت او د حضور پاک مبارک د بیاناتو غټ مقصد هم دغه دی چې موږ د پیغمبر مبارک سیرت خپل هغه عمل موږ وکړو چې کم عمل د دوالو جهانو مبارک سردار کړی بس اهل السنت والجماعه موږ ځان ته وایو اهل السنت والجماعه تشپنوم کار نه کیږي اهل السنت چاته وایي هغه خلکو ته وایي چې د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري اهل الجماعه چاته وایي هغه خلکو ته وایي چې د صحابه او د طریقو مطابق خپل ژوندۍ تیری لکه صحابه د حضور پاک شاګردان دي دغه نه چل ذکر دي نو چې رسول الله مبارک څه کړی دي او دغه مرګرو څه کړی دي باید پکار دي چې موږ هغه څه شکل جوړ کو هغه څه عقیده جوړ کو هغه څه عمل جوړ کو هغه څه اخلاق جوړ کو بچي په هغه طریقه لوي کو په کومه طریقه چې حضرت ابوبکر خپل بچي وکړي او په کومه طریقه چې حضرت عثمان او حضرت بلال حضرت ابو هريره او حضرت عبد الله بن مسعود خپل بچي وکړي او په کومه طریقه حضور پاک خپل صحابه بچي وکړي هغه څه نشو کولای غواړي هغه څه مسعود چا پلانو کې خو سنا نقشه ولا جوړه کو کړه خدای ته اقا نقشه خایو کوم چې د حضرت عائشه نقشه ده رضی الله تعالی عنها کوم چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نقشه ده هغه څه کسل پیسه ده نشي او لس پیسه ده خو جوړه کړه جون بستام خي د بچو بم خي د خدي بم خي او سکون بمي اطمینان بمي او ټینشن پریشانی بمني رب العالمین دې مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ژوندۍ نصیب کړي او الله دې د بدعاتونه د پیغمبر د طریقې خلاف عمل ته بدعت وي په شریعت کې او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک په بدعاتو کې سر دی او د رسول الله مبارک او د صحابه په طریقه نه دی روان د بدعتي سړي منځ روزه حج زکات یو عبادت نه قبليږي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا الله او د رسول او د صحابه او د طریقې نه علاوه چې څوک په دین کې نوې کار کوي په دنیا کې خبره په دین کې نوې کار کوي نو دا مردود دی دا گمراهی ده او دا اور ته دا شی روان دی نو نیکی بم پاغه طریقه کو چې کوم رسول الله مبارک او صحابه مونږ ته خو دا الله دې توفیق راکړي خدای مونږ نه کان کې خدای مونږ د رسول الله مبارک پرول شي سوچ دین باندې قائم ولري الله مونږ د فتنو افات او بلیاتو په امن کې وساتي خدای چې کوم بیماران دي ته ول روغ صحت او شفا ورکړي